خورې دلته په تمه وه چې اوس به مې ورور راځي او هغه ظالمانو په لاره قتل کړو بیخي بې بدې. نو ما وې مړه به نو دې ځای نه چې زه روان شوم او هلته ورسېدم دا پلار مې ورته په روډ باندې ناست پته وي بچیه دا چا एक्सीडेंट कर दे प्लान में वाला तो बीच दे بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو لب خان شیرپو ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو کیمرامین ناصر یاسر خان دی. کیس د دوزه تاڼې دی. خیدر د چارسدي د شیخ کلی اوسیدونکي او کریړی کې چې کم دی نامعلومه خلکو پرشکه کې ویشت. خیدر یو داسې انسان چې ټول شیخ کلی پې خپه دی. زه چې د کلي د کله رالم دا ځوانان مې ولیدل نو دونه ګڼه ګوڼه ما نه ده لیدلې. یعنې نن یې 23مه ورځ ده. 23 ورځې پس خو هم د شیخ کلي د خلکو په زړونو کې ژوندی دی. د دې خلکو دا غوښتنه ده چې دا پولیس چې دا تنخواګانې اخلي د هغوی کار دا دی چې پټ مرګونه را څرګند کي او قاتلان گرفتار کي. بدمرغي دا ده خلک اوچت کي بوی ځي او بیا را پرېږدي. د خیدر د هغه د خاندان د چا سره هېڅ قسمه دښمني نشته. خیدر یو تکړه ځوان و. د دې علاقې خدمت هم کو. د پیشې نه دوی قصابان دي او د قصابۍ روزګار یې کو. مور سره به خبرې اترې کوو خو ما چې څومره تپوس وکړو نو پیسو له وجلې شوی دی او اکثر داسې قتلونه پردي نه کوي خپل کوي. اکثر داسې قتلونه د لالچ لپاره کیږي. اکثر داسې قتلونه چې کم دی نو انا کینه بوز حسد مونږ پښتنو کې خدا شته دي. مونږ دلته یا په ځمکه یا په ښځه قتلونه کوو. دا قتل چې کوم دی دا زه وایم چې زما رایې دا د پیسو دپاره شوی دی. نو اوس پولیس ته څونه اسانه کړو په 23 ورځو کې چې کوم دی نو تا تر اوسه قاتل گرفتار نه کړ. مورې دا د خیدر بچي دي؟ او دا دغه بچي دي د خیدر علي. زما زوی ډېر بېګونه او ډېر زیات ښه انسان و چې چا سره بد نه وکړي او په ډک بازار کې په روډ باندې قتل شو. نن 23مه ورځ ده. زما د وزیر اعلی پورې درخواست دی چې زما د زوی د ملزم دې ګرفتار شي. دا ولې نه ګرفتارېږي؟ دا چا هم نه دی لیدلی. په ځنګلو کې یا په دشتو کې پیدا شي هغې پکې ملزم پیدا شي 3-4 میاشتې بعد پیدا شي کال پس پیدا شي. زما د زوی نن 23مه ورځ ده او په ډک روډ باندې مړ دی. ول دا چا هم نه دی لیدلی. دا د وزیر اعلی پورې زما درخواست دی چې دوی د زموږ د فریاد واوري. دا واړه ماشومان دي دوی په څه کوي؟ په څه وجه زما زوی قتل کو؟ چا کره اورېدلی نه دی چا ته یې څه ویلي نه دي چا سره جنګ نه دی کړی. په دې کلي کې تپوس وکړه چې ټول خلکو پسې مړه دي خفه دي پې او زما د زوی قتل نه ګرفتارېږي. څه وجه ده چې نه ګرفتارېږي؟ څو بچي دي؟ دا 4 بچي دي. دا به دوی څه کوي؟ دا واړه ماشومان دي. دغه مشرې زوی دی 25 کال 40 کالو. زما زوی 25م کال دی. 2 کال د واده وشو. د دونه عمر هم نه او ظالمانو بیخي بې بدې راله قتل کو. بیخي بې بدې په منځ کې هېڅ خبره نشته. دا ټول کلی پې ګواه دی. کتونکو د خیدر په کمره کې موجود یو. دا 4 تنکي ماشومان چې دوی ته ګورم نو زړه دردېږي خو مر حق دی. د مر نه تېښته نشته دی. موږ ټول به مرو خو داسې مر چې یو سړی له کور نه وځي روان وي او په ګاډي کې چې کوم دی په رشکه کې ولي محنت یې کو مزدوري کوله په محنت یې ګټلې وي خپل کور ته را روان او خپل کور راتلو او ما ورته رنګ کومل خور دی راغلی د ځان سره له سره واله هغه خور له سپروټ مروټ راغستې وي ځان سره کبانه مرم درځم خورې دلته په تمه و چې اوس به مې ورور راځي او هغه ظالمانو په لاره قتل کړو. بیخي بې بدې دا څنګه پولیس دا څنګه خلک دي چې دوی اوس دا د څه ټیم اطلاع میلاو کو؟ اطلاع د څه ټیم کې میلاو شو؟ داسې ماښام بانګونو ټیم موږ ویل د ناوخته کو چې موږ ورته رنګ وکړو نو هغه امبولانس والا راوچت کړو. او تاسو په پیښور کې به دوی کار کوو؟ او ارباب منډۍ کې به کار کوو. کتونکو دا و خیدر د یو انسان قتل وي د ټول انسانیت قتل دی. نه پې عالمان موږ پې یو نه پې سکالران موږ پې جهالت چې کوم دی موږ پښتنو کې را پیدا شوی دی. په وړه وړه خبره باندې مرګونه کوو بچي یتیمانو د لالچ دپاره
عجیبه سوچونه موږ راغستې دي. موږ ته د شعور ضرورت دی، د پوهې ضرورت دی. خلک په دې کې نښتې دي چې لیډر داسې او لیډر هغسې. لیډر هغه دی چې دلته کې انصاف په ځای کې. لیډر هغه دی چې خلکو ته ارزاني ورکړي. لیډر هغه دی چې د قبضه مافیا د آیس فروشو په ضد اواز پورته کړي، د سودخورو په ضد باندې اواز پورته کړي. موږ په یو آزاد ملک کې ژوند کوو او موږ ته پکې انصاف نه میلاویږي، ځکه چې د انصاف داویداران چې کوم دي هغوی په خپله بې انصافي کوي. زه به د والد سره هم خبرې کوو، زموږ سره اوس کتونکو څنګه چې موږ د خیدر د مور سره خبرې وکړې او مور یې دغه غوښتنه وکړه چې د 30 ورځو نه زیات وشي خو انصاف نه میلاویږي. موږ چې هلته خبرې وکړه چې ټول کلی پرې خفه دی. د هلک د دې ټول کلیوالو زړه ګټلی و. دا ځوانان زما شاته وینې، دا د کلي خلک دي، دوی مور پسې خفه دي او د پولیس په دې ناکړدی په دې بې حسۍ باندې جړا کوي. او دا پولیس ته و چې مجبوروم ما چې دا مین سړک بند کړو او بیا ته موږ ته منتونه کې. دغه زموږ د پولیس تفتیش دی. پولیس به څه وایي؟ په موبایل چا سره رابطه نه ده شوې، موبایل داسې دی، موبایل هغسې یې په موبایل رابطه شوې ده او ګیر هم که. بعد د تفتیش نظام ډېر ګډوډ دی. دا د خیدر والد صاحب دی. ستاسو نوم څه دی؟ اختر علي. اختر علي صاحب، دا څنګه قصه وه؟ جی به تو دې تللی او د کاله منډۍ کې به کسابي کوله که نه. د چې را روان شوم ما ورته ویل بچیا کوم ځای کې وایي بس منډۍ نه در ووتم مالې ښه. بیا چې د ناګومن ته ورسېدو نو ما ته کوم ځای کې وایي د ناګومن سره یم او وایي بدرلم. نو هغه ماشومان ویلې وایي لږ ده ته بیا کیر میر راغستو دې ماشومانو ته. ما ورته ویل هغې ته چې هغه کیرم راواله او خور دې راغلی هغې له وایي ابوجي هر څه مې راغستې دي، سیوان مې هم راغستې ده. مړه ما ته پته نه زما خور نو بس زه ول رالم که نه. ډېر باچا سړی و، دې ټول کلي ته پته ده. تا د دې تپوس وکړه داسې سړی نه و، که تا به له داسې کولو ده به له داسې کول که نه. بس مال ښځه بس صحیح ده. زه هغه ټایم اذانونو ټایم و، زه لاړم مانځه له. چې څنګه مانځه له لاړم که نه نو ما مونځ وکړو رالم. نو ما ورته لا نه دی راغلی؟ وایي نه. نو خدای شته چې دی هغه ما ورته ویلې ورکړه چې زه ورته میله وکړم چې یاره دا څنګه چل دی. نو دی هغه کور والا ما نه اوس یاره زه ورته وایم چې دا رقم دی هغې چې اوچت کړو نو دا 1122 والا اوچت کړی و. نو هغه ویل چې یاره دا خو امبولانس کې امبولانس کې نه راچولی نه ولاړو. هغه چې ما تاسو ټلیفون وکړو نو تاسو ته پته ولګېده چې سړی 112 نو هغه ما ورته څنګه چل دی وروره دا څه حساب دی؟ دا خو زما د زوی نمبر دی. وایي او وایي ستا زوی نمبر دی خو داسې کار دی چې د زنانو نه سایډ له شه. بچ ما ورته ویل مال یاره ما ته خبر وکړه څه چل دی، زخمي دی څه دی که نه؟ وایي نه به دلته چا سره څه لږ شور کړی خو ته لږ سایډ له شه. ما ورته ویل ښه. وایي نه تا ته نه یم زوی ته دی. وایي ما یاره ما ته ووایه بس نور ته څه کوې. ښه وایي د کرړۍ لارې ته راشه او دلته زوی دلته کېدی او ځان راورسوه. ما ویلې ښه. بس ما ورته ویل تاسو هسپتال ته روان کړی که نه؟ وایي نه نه دلته دی. بس ما ویلې چې دا دلته دی یا ورسېدې بیا هسپتال ته لاړه. ته چې ورسېدې مړ و؟ چې ورسېدم بس سرک یې اچولی و او څادر یې پرې اچولی و. 6 ډزې لګېدلې دي. یو ډزې دلته ایشتی دی، یو یې دلته ایشتی دی، 2 ډزې په زړه ایشتی دی ودې ځي او 2 ډزې به دې ځي په رشکه کې. هغې ولې موټر سایکل باندې هغه دغه خلک لګیو چې موږ ولیدو دې رشکې نه دا موټر سایکل څنګه مخکې شو راتاو شو او بس راکوزېدو سره یې ورته ونیوه. د بس ښه سیډي وه ښه مکمل بس وایي دا څه ته یې پرېښی نه دی. داسې مرګ چا ورپورې ولې داسې ظلم موږ جی موږ دا دغه کوو چې یاره خیر دی دا دې وګوري چې و دې ښایي موږ ته چې یاره ما سره دا ظلم کړی دی یقین وساته چې دا مړی مور بخم. خو ما ته خو چې دومره خو څوک وښایي نو هغې وایي موږ تفتیش کوو او موږ ګرځو چې موږ هغه دیکې یو پولیس افسر دی چې هغه موږ سره ډېره مرسته کوي، ګرځي یو راځي نور نه راځي. نو موږ دا دغه کوو چې یاره دا خو زموږ بچی دی او بې ګناه دی جي. اوسه پورې موږ ته پیدا نه شو. خلکو سیندونو کې په دغه کې راله لاسونه یې برېږه هغه بلکل څه ښکارېده نه هغه پیدا شو. دا روډ د پاسه مړی دی جي او ویشتو
او تاسو د کلی کې دغه معلومات وکړئ چې دا څنګه سړی و او جی دا دی تاسو څو زما خوریو جی زه ماما یم پولیس نه مطمئن یې د مولس نه خو بالکل مطمئن ځکه نه چې د 25 تاریخ باندې وفات شوی دی د 25 تاریخ نه دې ټیمه پورې بس موږ ته صرف دغه و چې تفتیش شروع دی او موبایل رابطه نه کیږي د موبایل باندې د خبرې نه دي شوي د دې مجرم څومره مجرمان دي نو چې موبایل باندې نه شوی نو دی به اوس د سنه معلومي ما ورته بروز ویل زور سکین اسم چې سرکټ لاشونه په 400 کې ملاو شو لاسونه ته کړ شي خپې ته کړ شي داغي مجرمان په 2 ورځ کې دنه ولې شو بلکې د کې پی کې پولیس چې نو دا مثالی پولیس ورته خلک وي په ټول پاکستان کې مشهور پولیس دی بیا 15 مشپګشته مورز زمنګ د مجرم ولې نه پیدا کیږي زمنګ د ټول پولیس ډپارټمنټ نه سومره پولیس ته زمنګ د آی جی نه د سی پی او نه د ډی ای جی نه اس پی نه د سونه چې زمنګ د پولیس ډپارټمنټ زمنګ متعلقه تانې نه دا درخواست ورته چې مهرباني وکړي زمنګ مجرم زر تر زر گرفتار کړي که زمنګ مجرم هم گرفتار نه کړ شو دا ټول علاقه مو سره ولاړه ده مونږ بروډ ته وځو مظاهره وکړو مونږ بروډ بندو دا د ټول د شیخ کلی مطالبه ده د شیخ کلی مطالبه ده بابا تاسو څنګه پیژنئ یاره جی بس د اجرا کې ور سره کېناستو ما سلطان چې براغه مونږ به مورلو او بل زه بیمار یم 2010 نه هغه کې دا صفات چې هغه خپل نیمه دیاړي د الله په نامه په غریبانو تسخیم ول هغه کې دا صفات او سخی هم نکاس و نه چا سره دښمنی و نه سره دښمنی کار کړو او نو مونږ ته دا پته چې د دښمنی و ولې چې پرانیسته تانه وګرځیدو مزدوري به کول او راته به د یارانو دوستانو غریبانو سره بناستو زمونږ دا خواسته چې یاره زمونږ د غریبانو د حکومت تپوسو کی کتونکو زه په لومړي ځل داسې وینم چې د کلي خلکه 15 ورځې پس هم چې کم دی داسې په دغه کې دي مړه دې بچو ته پولیس والا دې بچو ته وګورئ که نه تاسو انصاف غواړئ د خیدر دپاره انصاف غواړي چې زما پلار چا ووجه زما په پلار باندې د 6 ډزې چا وکړې زما پلار ته دا مرد چا ورپورې و موږ یې ولې یتیمان کړو دوی بار تاسو ته چې کم دی تاڼو ته درځي شپارسې به کوي ګاډي به درله کوي مینتونه به درته کوي نو ستاسو ذمواري څه شوه داسې مثالي پولیس یې موږ له پښتونخوا کې راکړي دي چې په مینتونو به ورته ستړی شي خپل مرګ چې کم دی نو زمونږ 400 خیر دی په تفتیش کې چې کم دی نو په پایلونو نه مرګونه وځي خو لکه دا د دوزو کیس دی دوزې تاڼې نو زه دوزې تاڼې پولیسو ته وایم چې دا خلک سړک ته تلل ما د سړک نه رامنې کړل دا ما د سړک نه رامنې کړل چې سړک ته مه ځئ خیر دی نو لحاظه د دوی تسلي وکړي دوی مرهم پټیو کې ستاسو څوک السلام علیکم یاره زموږ خو کلیوالو ورور مو او صحیح سړی و لکه غلط سړی نو د غلط سړی او د صحیح سړي بیا په تاسو وینئ دا ټول کلي پې دغه دی خفه دی پې خو د وضو د پولیس خو جي دا دغه دی چې دا کله تاڼې نه روزي نو د ګمان چوک کې به چېرته یو طرف ته ولاړي کله به د کرړۍ په پمپ کې ولاړي کله به بس خو د هغوی دغه روډ ډیوټي د هغوی نشته نو په دې وجه ځکه زموږ د حدودو کې دا مسلې هم راځي د وزې تاڼې دا ډېر وخت نه جي د دې قوره لږه زیاته ده خو ګوره انصاف خلکو له ورکې انصاف ستا ورور او جی زما اخري ملاقات یې څه کله شي اخري ملاقات یې راسره په دغه ورځ باندې شوی مونږ لاړو زه منډۍ ته لاړم مونږ یو کار مې وکړو منډۍ ته ورغلم یو ملګری م را روان و هغه هملته څاروي واخېسته دی راسره و بیا رالو راسره بار ووتو هوټل کې کېناستو چې یم اوس کله ما ورته زه چې ځو که نه ما ته وایي زه به وروسته درځم وي زما دلته نور ملګري را روان دي څاروي ولالمه نو زه چې ترې ووتم ما ورته رنګ وکړم څنګه چې د هغې له لګیا و څاروي یې ول اخېسته څاروي یې وله واخېسته زه ترې رالم زه لاړم ماته خدای ته زنانه وایي ما هغه هلته بوتلې چې را روان وم د 400 له راورسېدم نو پلار مې راته رنګ وکړو وي کوم ځای کې مې یاره زه خو دلته یم در روان یم خو زه لږ زر کور ته راشه ما ورته خیر شه څه چل دی وي ته لږ زر راشه وي خلک وایي چې خیدر هلته جنګ کړی دی که څه اکسیډنټ یې کړی دی زه چې راورسېدم د کلي ته راورسېدم نو د کلي په لار ما وکته دا خلک ګڼ ګڼ ولاړو زما زړه کې شک شو کوڅې ته رالم کوڅې کې چې مې وکته نو زموږ کور مخې ته ډېر زیات خلک نو زما وې مړه به وي نو دې ځای نه چې زه روان شوم او هلته ورسېدم نو دا پلار مې ورته په روډ باندې ناست پته وي بچي دا چا چې زه ورغلم ما وکتو په سرو مینو کې پروت و هېڅ ګناه نشته دا ګناه ده چې دلته د غریب سړي به یې مرسته کوله دا ګناه ده
دا واړه بچی دي دا وګوره. ولې ماشوم ته ورته ناست یې بابا؟ او جی اچھا هغه ته مړ پروت. ما ته دا پته نه لګي چې دا چا دونه خو دې موږ ته خالي وښیي چې دا د زه به ته دا تپوس صرف وکړو چې یاره بچی ما دې بچي تا سره څه ظلم داسې کړی و. اچھا بچی دی خواته زه د پولیس والا ته ماماګانو ته هم ښیم هغوی به خپل بچي مي دا د خیدر بچي دی دا د خیدر بچي دی په دې لیکلي KPK पुलिस से इंसाफ चाहिए मेरा बाप का قاتل کون ہے. دا یو دا ماشوم وي یو دا ماشوم وي. وزراله صاحب تا ته هم وایي IGP صاحب تا ته هم وایي DIG صاحب تا ته هم وایي او اجاز صاحب زیم چې موږ په پهر کوو زموږ د علاقې دی CCPO صاحب د ماشومانو ته وګوره د داوزې پولیس ته دا خلک ځي او مینتونه ورته کوي د داوزې پولیس له دا ځي او مینتونه ورته کوي چې زموږ کلي ته راشئ شکمن خلک شته ګناه یې دغه وه چې ته په مزدوري به وکړه نیمه به په دې کلي په خلکو تقسیم کړي او خدای به اوس په دې بچو نظر ساتي چې په دنیا څخه کړي دي دا بچي به الحمدلله دا به کامیابیږي او دوی سره به خلک چې کم دی نو ښه کوي خو د پیسو دپاره خلک یې ولې خوښوي خلک عزت ولې کوي دا موږ پښتنو کې څه عجیبه شان مرض راغلی دی عجیبه شانتې کوم کلیوال نه چې تپوس کوي خفه یو بس دا ټول کلی نه لږ تپوس وکړئ ټول کلی نه چې کوم نه تپوس کوي چې کوم نه تپوس کوي. السلام علیکم. السلام علیکم بخیر. حیدرجي کوم پور چې حیدر به یو خو تاسو ته خپله دی والد صاحب دغه بچي دي دغه ورور دی تاسو ته یې پوره حقیقت ویلو زه ته یقینا وایم زما خو ګاونډي و شاګرد مې مو مقتدي مې مو خو داسې انسان و چې غریب سره امداد کول او هغه جي داسې څه څیز نو کړی چې هغه باعث د قتل و باعث د ظلم و جي دا خلک چې تاسو وینئ همدې باندې شکمن دي چېرې چې دا ولې څه وجوهات دي چې موږ خپل غل په ګوتو راشي ځکه چې دوی مشکوکه دي چې نن یې په دغو زارو شی سبا په مو کې نو دې دپاره جي د خواست دی چې انشاءالله جي دا قاتل که خیر زر ته زره دا موږ ته په ګوتو باندې راشي. اصل کې یو انصاف نشته بل خلک زړور شوي دي اوس خلک چې کم دی نو چل زده کوي ما جړی دا یتیمان دا به د پلار پته مو چې ماښام به راځي او څه به راله روړي نه تراغ هم را مینه ورکولی شي او نه نکاح هم را مینه ورکولی شي غم را سره دی دونه ښکلې تنکي خدای پاک داسې بچي ورکړي دي خدای دې راته بریالي او کامیاب ولري اورې 4 بچي دي 4 راشه دې خواته ستاسو ستا ورور د سکول وې سیم کې وم کې تا سره به څنګه تعلق و څه به وړل ده تا سره وې او جی او اخیری ملاقات یې څه کله شوی سهار کې چې کار لتلو څه ټیم نه ته تلا تا ته مې راشو مهام کې کور ته رنګو کو مهام منګونو ټیم ویس کې ډنډه کړې دي پلان مې ورلو ویش دی تا ته به څه وي دا څه نصیحت به درته کوم راته به وایي ته سکول وې چې تا نه څه جوړ شي ته به کار نه کوې کار به راباندې نه کولو ته څو وروڼه یې 15 وروڼو ختونکو دغه د خیدر څه 15 ورځې وشوې د قاتل پته نه لګي دغه انسان ته خیران یم چې تا ډز کو شپږ ډزه دې کولې تا ته دا سوچ نه داسې به دې دا بچي غرق کړي دې بچو هزار به هم سیږن دی تره دی او تره نه دوست یم او ورور یم داسې څه نوم دی زما سراج نوم دی چې زما سره ډېر ښه ګپ و ډېر کله به چې دی راو ما سره به ناست و دغه به ډېر په کومه ورځ ماښام چې دی ولګېدو نو ما ته رینګ وشو دی ورور راته وکړو اکبرجي چې یاره دغه شان هغه لګېدلی دی ما نه منله
دا کور ته رالم دا د نانا ټولو ځان ویشتو را ویشتو چېره خیدر مړ دی. تصور کې هم نه و چې هغه مړ زموږ دی، تصور ولې چې ښه ټیک ټاک او ښه روغ رمټ هم تصور کې نه دی چې هغه مړ دی. هغه یو داسې انسان و، ډېر شریف انسان و، ډېر زبردست انسان و. چا سره به چې دغه وکړه چې یاره دا تا به ورته وښود چې یاره دا سړی یاره کمزوری دی او ډېر غریب دی، لا بړ لاس نه به یې ونیو. دلته شانو دکاندار دی، پټ به یې هغه له 100 روپۍ ورکړي دي، وایي دله ورشه، وایي دله سودا ورکوه، دا ورکوه، دا ورکوه. زمونږ سر تر اوسه پورې نه دشمني شته نه هم تربګني شته. مونږ مزدوري کړې ده د ښار کې او راغلي وو، د خپل کور کې هم خوړلې ده. مونږ تر نن تاریخه پورې د شپې 10 بجې وتي وو سر، مونږ 2 بجې وتي وو. تر نن تاریخه پورې مونږ ته چا نه دي ویلې چې ته کوم خوا ځې او چېرته ځې. چېرته ځې او کوم خوا ځې. او کتونکو انصاف غواړي، انصاف د پولیس نه انصاف غواړي، نه توره ګناه نه سپینه ګناه. رمضان المبارک دی، په دې رمضان کې به د غریبانانو څومره خیال ساته. خو بس لاړ ستاسو ما ورور جي ستا هم ورور و. او جي ته کور کې وې دغه ټیم کې؟ دا سره هلته منډی کې ته په دغه ورځ ورسره وې؟ او جي دې تا نه ځان له را روان و که نه؟ ته بس موږ سره روټۍ وخوړه، موږ تی کار له لاړو، کار له ولېږلو، څاروي اخیستي وو هغې له ولېږلو. وایي دا لال کې بیا کور ته راځئ. بس چې هغه موږ کار له لاړو، هغه منډی کې پاتې شو. کور نه ته اطلاع راغله چې هغه او جي ډېر ناګهاني او سخت مرګ. کتونکو بیا د خدای بس یو نظام دی، دا نظام الله پاک چلیږي. دې ماشومانو ته چې دا ترونه، دا نیکه، دا نیا، دا د کلي خلکه ګوري، نو دا ورته به نیم نیم نه پاتې کېږي. غریب خان صاحب دا شلمت بشتمه ورځ ده که نه، د دې کلي خلکو په دې سترګو کې اوښکې نه دي وچشي او نه زمونږ داسې یو الله دی نو مونږ وایي چې یاره مونږ ته یې ګناه وښیي خپله چې زمونږ څه ګناه وه. کتونکو هغه ما ته پته لګي، زه چې دې کلي ته رالم که نه، دا ټول خلکه په دې سور تړاق نور او روجه دی، زه هم ورسره په دې نور ولاړ یم. ولې چې مونږ وایو خو د پولیس والا کې احساس پیدا شي او د دوی قاتل چې لکه تا ولې وجه څه دي، داسې مرګ دې ورپورو، پیسې دې ورپورې وي، سوال جواب به دې کړو، تره ته به دې ولې ویلو، تربور ته به دې ولې ویلو، د کلي مولانا ته به دې ویلو، د کلي یو مشر ته به دې ویلو چې د پلانکي سره مې یا پیسې دي یا چې کم دی نو داسې څه کار یې کړی دی. دا ټولو پوښتنو ته وایم ډز مه کوئ. هر کلي کې ډېر تکړه تکړه مشران دي، هغوی ته نوټس کې راولی، خو درلې ټیک نه که بیا صحیح دی، بیا ستا ته قانون په لاسو کې الی. خو د هر قتل شاته څه وي، دا نه چې هسې قتلونه کېږي، دا بچي یتیمان کېږي، څه ناڅه وي، یا پیسه وي یا څه بل څه عناصر وي. خو د کلي خلک هم دغه تپوس کوي، زه هم دا تپوس کوم او خاندان هم دا تپوس کوي چې هغه وجوهات څه چې د 4 بچو پلار واغستی شو، 4 بچي یتیمان شو. دا اوس د داودزی پولیسو باندې منحصره ده چې دوی خپل کار سره مخلصي وکړي، خپل ډیوټۍ سره مخلصي وکړي. الله دې دوی له صبر ورکړي او الله دې د دې یتیمانو دې بچو په حال باندې رحم وکړي. او د وضو به پولیس والا دا غي جی بالکل زمون په دې روډ چې کوم راځي د ناګومان ټو 400 روډ لکه چې کوم زمون سره حدود دي شیخ کلی پورې په دې کې جی بالکل لا ډیوټي نشته. بس هغوی ته هم د یو ویشتو په سلام کوو. د وزې پولیسو زنده باد په بې حسۍ باندې، ښه په بې حسۍ زه تاسو له زنده باد در کوم. نن 15مه ورځ ده، نه هېڅ دونه پته ونه لګېده، یو سړی دومره هم نه دی مطمئن چې د خولې نه یو دونه خبرو وي چې ما ته یې وي چې دا دی دا دی دا دی، خپل دی پردي دی دا پکې. اوس مونږ بل یو کیس ده که پولیس مونږ سره یکدم رابطه وکړله چېرې دا په اجرت وجلې شوی دی، دا داسې وجلې شوی دی، دا دومره پیسو له وجلې شوی دی، مودۍ دعوه نه کوي، بس ټیک ده. دې کې څه دي سم دا دې څه 15 ورځې شو، بې حسي ده خو نه ده. په خپل دعاګانو کې مې یاد ساته، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، الله دې خاندان له صبر وکړي. دې بچو ته زه نشم کاتی، ښه دا چې دې ځای نه بس ضرور ډېره مننه.